بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټول پښتنو السلام علیکم. پښتنو تاسو ته پته را چې څنګه په ټوله دنیا کې دا کرایسیس رالل، نو په پاکستان کې هم ډېر شي خلک د دې نه متاثر شو. د خلکو روزګار، د خلکو کاروبار، د خلکو مزدوري، د خلکو دیاړي دا ټوله زیاته متاثر شوه. د دې نه بعد تاسو دپاره احساس پروګرام آغاز وشو، خو زه په دې ټایم کې د خپل مسافرو سره دوه ډېرې ضروري خبرې کول غواړم. یوه چې کوم خلک په احساس پروګرام کې چې کوم زمونږ محنتکش طبقه وه، کوم چې متاثره شوي وه، نو د هغو لپاره پرایم منسټر عمران خان 12,000 روپۍ چې کوم دی په دې مشکل وخت کې چې څنګه سره هغو ګزاره روانه شي، د هغې پروګرام آغاز وکړو. په هغې کې بیا ډېر زیات زموږ چې کوم چا سره پاسپورټ او کوم چې مسافرونو هغو نه تپوس کوو چې بېشکه چې موږ په مزدوري یا په ډیلی ویجز باندې کار نه کوو، خو زمونږ په پښتونخوا کې خصوصا زموږ چې کوم پښتانه دي هغه بهر ملک ته لاړ شي د عمرې په ویزه باندې یا په بل سري طریقې کار باندې، او واپس هغه راغلي په کور کې ناست دي، د هغو به څه کېږي. زه خپل مسافرو دپاره ځکه چې ډېر زیات مسافر دي زمونږ کم چې په سعودي عرب کې دي، په دوبۍ کې دي، په ابوظبۍ کې دي، هغو په دې وخت کې مزدوري او دیاړي بنده شوي ده او هلته کرفیو ده. نو ظاهره خبر ده، ډېر د فکر خبر ده چې کیدای شي د هغو دلته چې کم کور والا دي د هغو به څه کېږي، او آیا د هغو چې کم مسافر کم تلي وو مسافري به یې کوله، خپله مزدوري به یې کوله، څه نه څه به یې ګټله او خپل بچو ته به یې رالېږل، نو د هغو هغه سلسله بنده شوې ده. نو د دې نه بعد د هغو د ژوند روانولو لپاره به څه طریقې کار اختیار کېږي. زه خپل مسافرو ته دا وایم چې کم ستاسو دلته کور والا دي او خصوصا زما په سوات کې زما په حلقه کې چې کم مسافر دي، نو د هغو لپاره زما را پیغام دی. زما پیغام دا دی چې کم کسان هلته بې روزګاره شوي دي د کرفیو د وجې نه، د دې حالاتو د وجې نه، او هغو خپل کور ته خپل بچو ته څه نشي رالېږلی، نو د هغو لپاره د حکومت د طرفه نه خو د خپل طرفه یو پروګرام زه شروع کوم، او زه هغو ته وایم چې بلکل به تاسو فکر نه لرئ چې ستاسو کم دلته کور والي د هغو به څه کېږي. مونږ به انشاءالله مونږ هم ستاسو خپل خلک یو، زه ستاسو ورور یم، ستاسو د کور والا سره به مونږ ودرېږو. زه تاسو ته یو نمبر در کوم که فرض کا کم مسافرو چې هلته کاروبار ختم شوی، که هغه پې میسیج کوي او که هغه پې نه شي، د هغو کور والا چې کم دلته خلک دی هغو پې سیپ او سی خپل نوم او خپل علاقې نوم یا کم کلی چې دی ستاسو د هغې نوم او یا نمبر هغه رالېږئ، نو انشاءالله تاسو ته به ښه په حیا عزت او په پرده کې به ستاسو کور ته چې څه نه څه دغه چې کوم دی امداد میلاویږي، چې دا مشکل وخت چې کوم دی په تاسو باندې آسان شي. تاسو ته نمبر در کومه 0321 920 0482 دا نمبر دی. په دې نمبر باندې تاسو خپل کلي نوم یا خپل نوم یا موبایل نمبر رالېږئ چې چاته دلته ضرورت وي، هغو کاروبار هلته بند شوی دی، مزدوري او روزګاري بند شوی دی، چا به چې هلته روزانه په بنیاد باندې خپله محنت او مزدوري کوله او څه نه څه به خپل کفیل ته ورکوله، څه به هغه ته پاتې ده، خپل بچو ته به یې رالېږله. چې کوم هغه خلک متاثره شوي دي، نو هغه به په دې باندې میسج کوي انشاءالله چې ښه په حیث په پرده کې به د هغو کور دروازې ته به انشاءالله زموږ د طرفه امداد رسي. زه یو وار بیا خپل خلکو ته دا ووایم چې دا د حکومت ته طرفه څه اقدام نه دی، دا به خپلي د دې وجې نه چې کم خلک ډېر زیات ضرورتمند دي او کم متاثره شوي دي، نو هم هغه خلک رابطه وکړي. په دې کې د چا په تاسو باندې احسان نشته، زه درته یو وار بیا ووایم په دې کې د دې خبرې څه پروا نشته چې یاره زموږ د خلکو به تصویر اخیستی کېږي، ویډیو جوړولی کېږي، دا چې تاسو ته پته ده چې هلته کرفیو سچویشن جوړ شي. نو چې کرفیو جوړ شي، نو موږ سره داسې ټایم کې داسې حالات جوړ شي چې موږ امداد را سره موجود وي، سامان را سره موجود وي ستاسو دپاره، خو موږ تاسو در رسولی نه شو. نو الله دې اسانه کړي، موږ به خپل کوشش کوو. نو خو زه تاسو سره دا خبر هم کوم چې دا د حکومت ته طرفه اوس چې کوم روان دی دا نه دی، د اوورسیز منسټرۍ سره زه په رابطه کې یم، زلفي بخاري سره هغه په خپله باندې کوشش کوي، موږ د خپل یار دوست سره رابطه کوو، د هغې په ترو باندې موږ یو امدادي سامان تیارو او بیا یې تاسو در رسو د امبیسۍ په ترو باندې. نو که کله ناکله څوک دا خبره وکړي چې یاره زموږ نه نمبر نوټ شو، موږ 15 کسانو خو موږ ته سامان دومره راکړی شو، دا ټوټلي د خپل طرفه ده، د خپل یار دوست طرفه ده، او د منډې ترډې نه بعد موږ ته چې څه میلاویږي هغه هلته تاسو ته در رسولی کېږي.
زه بیا خپل خلکو سره خبر وکم چې ما ته پته را او ټول دنیا کې چې کوم حالات روان دي ډېر مشکل دي هغه خبره به وار بیا کوم چې کوم په دنیا کې بهترین هیلث سیستم وي کوم چې په دنیا کې بهترین اکانومیز وي هغه ټول هار منلې ده ساينس هار منلې ده د امریکا مونږ کې ملک چې اموات شو 60,000 ته ورسېدلو تقریبا 10 لک خلک چې کوم دي په دې مرض شکار شوي دي په ټول دنیا کې د حالات روان دي په پاکستان کې خپل خلکو ته خبره کوم چې تاسو ته کوم حکومت ته طرفه د علماء کرام ته طرفه د وزارت صحت او د عالمي ادارې صحت ته طرفه کم احتیاطي تدابیر ویل کی د خپل ځان لپاره د خپل مشرانو لپاره د خپل ماشومان لپاره پاغي باندې عمل کوي ځکه چې ګران وخت او د دې پاکستان هیلث سیستم تاسو ته معلوم دی چې دنیا بهترین هیلث سیستم مقابله ونه کړه نو زمون به حالات جوړیږي نو یو خو به دا کو دویمه خبرو سره دا چې په دنیا کې کوم مضبوطی معیشت وي هغه ورته هار منلې ده نو زمون خو یو قرضدار ملک دی زمون خو دلته سونه چې زمونږ بجټ تیاریږي نو زمون د خسارې بجټ تیاریږي زمون چې سونه ټیکس کلیکشن دی نه هغه زمون د اخراجاتو نه کم دی او دا غین علاوه هم په پاغي کې سنه سچ کم دي بلکې زیات اماونت چې ده ار قرضو د سود په مد کې اغا ادا کیږي نو په مو باندې خو بیا ډیر زیات مشکل ده د الله په فضل باندې بکیږي الله ته توبه استغفار کو سوال وکاو چې الله تعالی په باندې اسانه کی چې ساينس خو پیل شوی د الله تعالی په مدد نه بغیر دانش کېده خپل خلکو ته وار بیا دا وایم چې کم د امبیسي په تاسو ته شروع ده د دلته چې کم میس نمبر ما تاسو درکړو هغه ما د اورسیز منسټری سره او بیا سفارتخانو سره کنیکټ کړی دی هغه بیا تاسو سره رابطه کوي تاسو ولته خپل ډیټا ورکړي او تاسو در رسي کم ځګون ته چې مونږ نه ورسېدلې د کرفیو سچويشن ده کله نه کله په باندې ګڼه ډیره زیاته شي او ورسره پاغي کې مشکلات نور داسې راشي نو داخیر وجینا حالات ګران شي یو بل مسله چې کم زمو مسافر ډیر زیات رابطه کوي چې کم کسان واپس پاکستان ته راتل غواړي تاسو ته پته چې په یو ای کې تقریبا 7,000 نه زیات پاکستانیان چې کم دي دا غو نوکری ختم شو دا غو روزګار ختم شو نو هغه ته پرایورټي ورکول دي تقریبا دا 71,000 نه زیات خلکو اپلای کړي دا چې هغه واپس پاکستان ته راتل غواړي نو پاکستان د خپل طرفه کوشش کوي قانون ملکونو سره خبره کوي د فلایټونو تنظیم هم کوي بیا چې کوم خلک دلته راشي هغه به 14 ورځې اول کوارنټاین کیږي نو دا هغه لپاره هم سہولت ورکول دي دا هغه لپاره هم اساني پیدا کول دي دلته ورته ارینجمنت کول دي نو دا ایشوز دي ما تاسو سره ډیسکس کوم دوه خبرې نن ما تاسو سره اهم کولې چې یو نمبر ما تاسو درکو چې کم مسافرونه الته به روزګار شوي دي دا هغه کاروبار بند دی دا هغه دیاړي مزدوري بند ده نو هغه دي خپل خلکو ته په سواد کې چې کم زمونږ مسافرونه دي دا کورونه دي ادي بالکل ټینشن نه اخلي هغه په دې باندې یو میسج کوي ان شاء الله چې موږ راغو کور ته رسو او هغه ته راکور په دروازه کې ان شاء الله موږ اساني او سہولت ورکو یو دا خبره دویم چې کم نمبر ما زور درکړو په هغه چې کم خلک رابطه کوي مې تاسو سره غي اپډیټ درکم چې رابطه ډیر زیات خلکو کړي دا سنه خلکو تر رسیدلی د انساني توګه باندې چې سونه کوشش کې دی شي د خپل ټول خلکو ته ما چې په انساني توګه باندې څومره ممکن کوشش شي دا غیر به هم زیات کوشش کوي ان شاء الله خبر سواد خلکو ته دا وایم چې اول تاسو ته مو چې په احساس پروګرام کې به زموږ 67,000 چې کوم د سواد خلک ته هغه ته په 12,000 روپۍ میلاويږي خو اوس هغه تعداد زیات شو او 99,550 چې کوم په سواد کې زموږ خلک ته کم مزدور طبقات جاړیدار مهنت کش ډیلی ویجر شو نو هغه ته 99,500 خاندانونو ته ان شاء الله 12,000 روپۍ هغه کې ورکړي کیږي دا غین علاوه خیبر پختونخوا حکومت خپل یو پروګرام شروع کړی دی نو چې څوک هم په دې مشکل وخت کې پاتې شو ان شاء الله زموږ خپل صفات خلکو سره خصوصا دا وعده چې چاته هغه لاس نه نیسي ان شاء الله مونږ ولا منډه ترلو مونږ به کوشش کوو مونږ په خلکو پسې ځو او خپل خلکو ته اساني پیدا کوو تعالی دې دا سخت په باندې اسانه کی په اخر کې یو پیغام ټول پښتنو ته ورکما چې دا حالات چې کوم دي دې اس پته نه لګي دا حالات میاشتو کې دي شي 2 میاشتو کې دي شي 6 میاشتو کې دي شي حکومت په څومره خپل طرفه کوي نو تاسو به کم احتیاطي تدابیر چې کم دي په دې باندې ضرور عمل کوئ یو خبره اځویمه دا چې پښتنو ته ویلو ضرورت نشته خو زبې وار بیا هم وایم چې روزي میاشتا بختوره میاشتا د برکتونو میاشتا نو چې کم تاسو په خپل چم گاون کې ګورئ کله چې ډیر سپین رو به خلک چې هغه په چا په چته نشي هغه په احساس پروګرام کې اپلای نشي کولای هغه میسج نشي کولای عربته نشي کولای
داغه خودداري په ټارچر کیږي نو په خپل چم گاون کې بګوري مونږه اسیم دا رواج دی چې کله روزه ماتي ټیم شي نو په خپل گاون کې مونږه څنګه چې په خپل کور کې ستایرو نو په خپل گاون کې مونږه اسی لیکو دې ته نه ګور ضرورتمند دی کنه دی خو اسیم لیکو په دې مشکل وخت کې به مونږ لږ زیات سوچ کوو لږ زیات په نظر ساتو لږ زیات پر خپل خلکو فکر کوو نو الله تعالی دې په موږ ټول باندې آسانه کړي ما پښتنو الله تعالی په حیا عزت باندې درا په پرده کې درا والسلام